الله الرحمن الرحیم. زم ګلاله تاسو ګورئ CID نیوز نتورک اسلام آباد. راځي چې ورو د نن خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم ښاغلی عمران خان د بیرون ملک پاکستانیو شکایت باندې نوټس واغشتو او وزارت خارجه ته هدایت ورکړو چې 20 ورځو کې دننه ایکشن پلان تیار کړي. اوس به بیرون ملک سفارتي عملکارونو کې سستی نه کوي او که یې وکړه نو ډیره به ورته ګرانه پریوځي. د پاکستان وزیر اعظم ښاغلی عمران خان وینا کړې ده چې اپوزیشن خیالي پلو پخوي، براډ شیټ باندې پروپاګنډا کول او رښتیا پټول به دوی دپاره ډیر ګران پریوځي. او دوی وویل چې اپوزیشن موږ راګیرول کوشش کول خو پخپله راګیر شول. کوهاټ TMA افسران نالایقي او لاپرواه دي او دا ادارې پوزې لاندې NOC او نقشه پاس کولو بغیر پلازې کار شروع کو. دا پلازې به بیا غټو حادثو وجه جوړیږي. ګړیجات کې د ګلو لایټونو نظام درهم برهم دی او روز تارونه بندول غواړي. خیبر پختونخوا صوبې کې نن د غرمې خوا او شا کې 15.2 ریکټر سکیل زلزله راغلې وه. خلکو کلمه ویله او باد منډې وهلې. دونیر حلقہ P20 یونین کونسل آباخیل بازارګې حجره حسن خیل کې پاکستان پیپلز پارټي ته غټه کامیابي ملو شوه. د CID نیوز نتورک چیف ایگزیکټیو ښاغلی خوشحال خان خټک نن سهار 10 بجې اچانک بیمار شو او د علاج معالجې نه بعد د دوی صحت بالکل ټیک شو. په دې موقع د CID نیوز نتورک ټول سټاف د خوشحالۍ نه پاک کپړو کې نه ځایېدل او د الله پاک شکریا ادا کړل. همدې سره نن خبرونه سرته ورسېدل او داسې د نور خبرونو لپاره زموږ چینل وګورئ. که تاسو اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او موږ په فیسبوک باندې فالو کړئ. خپل خیال ساتئ او د نورو هم وګورئ CID نیوز نتورک اسلام آباد. الله پامان. You are watching CID News Network Islamabad.